ته به ډاش ته ودرېږې ورته به 2 بال وې. 13 ساعت په مثال مړی د لحد مړی چا دې ژوندي کړي په جړه. جی یو ډېر ښه پلیر د والیبال تیر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې. د ډېرې مودې نه ډېرو ملګرو دغه ګیلې م کولې او دغه هڅه یې کوله چې لکه محمد شهنشاه باچا او ته دواړه کلیوال یې، مونږ تاسو چېرته یو ځای ونه لیدئ. نو ډېر مخکې مونږ یو ځای وو، اوس هم یو ځای یو، ځکه چې دغه فیلډ که د ده هغه دغه و که د دې طرف ته دا لاره بدله کړه نو ظاهره ده چې دا د هدایت لاره ده. زمونږ د ټولو اخري لاره همدغه ده. په هر حال زه که څومره خبرې وکړم نو هغه به داسې وي چې ستاسو ټایم ضایع کول به وي. باچاجي را سره ناست دی، باچاجي نه پوښتنه کوو. لومبې سلام دوه او د هغې نه پس به ورسره خبرې کوو. جي باچاجي. السلام علیکم. د وخت راکولو ډېره مننه. تاسو قیمتي یې، مونږ خوزګار یو، د شاړو خلک یو. په دې پلو ملو ګرځو راګرځو، اکثر په پټو کې په دغه کې. خو تاسو مصروف یې، ولې کاروبار کوئ دغه کوئ، نو ډېره مننه. باچاجي ستا یو جهان مننه. شروع د هغه ځای نه کومه چې وایي ته به ډاش ته ودرېږې ورته به 2 بال وې. امداد علي به فرنټ وایي او فلانې به بیک وایي. دغه وختونه راته یاد شي. ښه راته یاد شي، ولې بس خوا شاعر وایي 13 ساعت په مثال مړی د لحد مړی چا دې ژوندي کړي په جړه. وخت بس دا خو په هر چا تېرېږي، او دغه وایي یو وار دې په هر چا باندې تېرېږي، را به نه شي بیا په چا دغه وارونه. جی بالکل همداسې ده. داسې یو دور ملګرو مونږ دپاره خو پیر و، اوس هم زمونږ یو بل سره چې ملاوېږو نو زه پیر وایم. مونږ به ګیم کې پیر ورته وي. مونږ یو ځای والیبال کړی، دا به ډېرو کمو خلکو ته پته وي. باچاجي یو ډېر ښه پلیر د والیبال تیر شوی دی او مونږ به یو ځای والیبال کولو. دغه ګاډه به وه، ډېر مشران به مونږ ته ناست وو او یقینا چې زمونږ هغه لوبه به داسې وه چې لکه هغې به ډېر زیات خوند کولو، ډېر مینه محبت ورکې. او باچاجي چونکې هغه ټایم کې په جوبن کې و، ښه مستی کې و، ښه دغه کې و. باچاجي یاد دې شي که نه چې لکه غرمه به مو په ځان یوه که او ګیاګانې به راوړې. الله دې وبخي باچا ماما جمدې و که نه، تاسو به ګیاګانې مایاګانې راوړې، مازدیګر له به مو ځان وزګارولو. بالکل والیبال ټیم له به بس دښکې ته به مو ځان وزګارول. او شوق دې خپل شوق یو، عمر سره هغه شوق رو بیا چې کله سړی پوخ شي او د ده سوچ بدل شي، اخ کسي بیا داسې یو وخت راشي چې بیا دې صرف په ځان شي چې اوس مې لاس کار نه کوي، اوس مې خپه کار نه کوي، اوس مې نو لکه مونږ هغه شاعرانو سره به تقریبا داسې کېناستو. اوس هم الحمدلله سید انور لالا سره او دغه یا دې نورو سره خواږه دوستان، خواږه یاران. الله پاک دې سید انور لالا وبخي، سره د ټولو یارانو صدیق اکبر لالا دی، دوی به مونږ سره مینه کوله. نو هغه دغه مو ترې وکړه چې یاره د زندګۍ مقصد څه دی، لکه مطلب ډېره بې وفا دنیا ده، بالکل د زړه د لګېدو ځای نه دی. که خپل مشرانو یو شاعر وایي هغه زاړه قبرونه اوس پکې څوک نه پېژني، اواره شوې هدیره د ډېوې مه بلوئ. نو ځو به مونږ به هم ځو، منزل هم ډېر اوږد دی، سفر مو ډېر اوږد دی، او دنیا کې خو تقریبا په دې کم عمر کې بس د هر ماحول ته څه نه څه دغه کړو، الله پاک بوت کړو. او که وګورو نو بس په زړه کې د بل محبت دی، شکر دی. د هر چا سره زه وایم چې ما ته ځان کم ښکاري، بل ما ته بره ښکاري، بل ما ته اوچت ښکاري. او دا نه چې زه تبلیغ کې زما کني بس مطلب زه دغه شم، او تبلیغ خو ځان له یو محنت دی، سړي ته بېشکه ژوند ښیي چې زما مقصد څه دی. نو که مقصد کوو که نه، ضرورت به الله جوړوي، او که ضرورت کې ونښلو او مقصد پرېږدو نو ضرورت به هم پوره نه شي او مقصد به هم ضایع شي. جی بالکل همداسې ده. د باچاجي هر یوه خبره د کاڼي کرښه ده
او بچاجي چې کم یو کارم کړی دی جنون سره یې کړی دی جذباتو سره یې کړی دی او فل انرژي سره یې کړی دی کاغه مونږ د گیم حواله سره وګورو نو هم چونکه زموږ د ټولو عمدغه دغه مونږ به غواګانې ساتلې زموږ کورونو کې به غواګانې وي میخې به وي د دې ګاډې هم هغې دپاره دغه ټول هر څه برابرول نو په هغې کې به هم د ډېر زیاته ګدو کولو بیا ګیم له به چې راغو هغه به یو بېله انرژي وه د هغې نه پس چې لکه کله دغه د تیارو دغه فیلډ به ورته ووایو چې دغه طرف ته لاړو دغه تیارې ته لاړو نو بیا هم هغې جنون دغه کړی زه به دا تاسو ته ووایم چې لکه چونکې دا کلیوال اواز او د تارونو سره لوبې وي د شورونه نو د دې خبرې زه ګوایم ځکه چې مونږ ډېر حوالې سره مونږ یو ځای پاتې شوي یو که نه مونږ ړومبی کیسټ کړی وزیر خان میوزیک سنټر والا له وزیر خان له کراچۍ والا له چې لکه کم دغه نو هغه له مونږ کړی او بیا داسې یو وخت راغو چې دا ریکارډ دی په دغه باندې لکه دا خو د ویلې او دغه خبره نه ځکه چې لکه یو کار شوی دی خو لکه دغه ټیم کې 2530 کیسټې به راتلي د هغې نه پس شهنشاه باچا چې کله بدل شو نو بیا خلک د شهنشاه باچا سوري ته ګرځېده بیا به چې چا نه تپوس کولو چې د دین څه مطلب دی یا عجزي یا فقیري څه ته وایي نو خلکو به شهنشاه باچا ته ګوتې ونیوي دغه وګوره داسې کوه زموږ ډېر هنرمندان تاسو په دغه لار کې ګورئ کتلې مو دي وینئ یې چې کم خواصو سره ګرځي او ځان له خواص دغه کوي دا شورونه فقیري او عجزي د ده په دې ذهن کې وه او یقینا چې د ده نه نن سبا لکه دین طرف ته څومره فایده ده نو هغه تاسو په خپله محسوسولی شئ یقینا چې د ده یوه چله دلته نوښار مرکز نه بلې دغه نه مردان نه بلې پیښور نه نو د هغې وجه هم دا وي چې دغه مشرانو ته هم پته ده چې دا یو داسې سړی دی چې لکه دې خبره کوي د دین خبره کوي نو دته خلک راغونډېږي او دا ډېره فخر او د ویاړ خبره ده چونکې هغه خبرې خو به یو طرف ته کو زه به دا خبره وکړم باچاجي لکه اوس چې کوم دور تیریږي که نه تاسو د عمر کومه حصه کې یئ که نه نو یقینا چې لکه ستاسو به اوس لکه دغه ذهن هم وي ځکه چې تاسو دغه بل حوالې سره ډېر ملکونه کتلي دي نو د دین حوالې سره به هم دغه ذهن کې وي چې لکه بهر ملکونو ته دغه ګوټ ګوټ ته دغه دین ورسي ستاسو د وجې نه یا تاسو لاړ شئ ځکه چې ستاسو مینوال په دې ټوله دنیا کې موجود دي څوک چې پښتو وایي نو هغه د باچاجي د نوم نه مانوسه دی نو دا خو زما څه کمال نه دی دین عزتمند دی او چې دا کار عزتمند دی دا چې هر څوک کوي الله پاک عزتمند کوي حالانکه د دې دپاره به یې نه کوو چې یاره زما عزت زیات شي او چا دپاره به یې انشاءالله نه کوو دا خو الله سره خپله یو معامله ده نو په دې خو زه د الله شکر ادا کوم یا الله ما غوندې یو خطاکار ګناهګار تا قبول کو نسبت بدل شي نو یا الله زه خو ستا شکر ادا کوم او والله کله کله چې کارګزارۍ په نیت به ووایو چې زمونږ کور ته مدرسې داسې 5 بجې ماشومانې راځي ماشاءالله ماشاءالله نو چې کله یې راشي که نه زه په کوڅه تېرېږم او زه د هغې نه د الله د کلام او اواز اورم نو زه یم چې ما ته صرف دغه د دې هر څه نه کافي دی ولې چې دغه که څه دي یو سبحان الله انشاءالله دا به ختم نه شي او دنیا به ختمه شي او د تجربې په بنیاد به ده ووایو څومره چې دنیا ډېره ده دومره دا کس ډېر پریشانه دی او که نن سبا وګورو چې د چا اولاد نشته نو هغه هم پریشانه دی که د چا اولاد شته نو هغه هم پریشانه دی که د چا روزګار نشته هم پریشانه که د چا روزګار شته نو هم پریشان دنیا دلدل دی دې کې که د یو رشکه باندې لیکلي وایي رب راضي سب راضي والله که رب مو راضي کو نو د بچو نه هم محبتي د روزګار نه به هم سکوني او انشاءالله خوشحاله به م یو د وړو د مور نه به هم خوشحاله یو الحمدلله نو لکه دا چې څه دي نو دا هم د دین کې دي مونږ خو هغه نقل کوو لکه په خوله دین کوو زه خو ځان ته دینداره نه ویم زه خو یم چې ما نه یو شرابي یو بدکار ښه دی ځکه چې که هغه ته الله هدایت وکړي دا خو د هغه الله سره خپله معامله ده یا الله مه که زه ګمراه شم دا خو د خدای په رحم ده الله مو د اخره خاتمه په ایمان کې نو دا خبره رانه اوږده شوه او انشاءالله نیت خو مونږ د ټولې دنیا کوو چې الله د دین د نسبته مو په ټوله دنیا کې وګرځئ چې کم ځای کې مو ستا نافرماني کړې ده هلته مو بولئ چې ستا خبره وکړو بس او څه د خپل اصلاح په نیت بل ته صرف اطلاع چیر وروره ګورئ
دنیا زړه د لګېدو ځای نه دی، دې نه پورې خامخا تګ دی. دا ورځ او شپه الله هر انسان ته ورکړې ده. اوس چې دې څنګه استعمالوي، خو لکه د الله مخلوق سره معاملات ښه وکړو انشاءالله، او خپل رزق پاک کنه. که رزق پاک شي انشاءالله نو لږ به وي، پای کې به برکت وي، په ژوند کې به برکت وي، اولاد کې به برکت وي، زندګۍ کې به سکون وي. سکون د دین نه بغیر شته نه. او ادا نه ده چې یو سړی لکه په کوم سید دی او یا باچا دی، نه که دینداره دی. الله پاک ته څنګه بلال رضی الله تعالی عنه چې حبشي دی، غلام دی، خو چې دین پکې شته نو کم مقام دی. او ابو جهل د نبی علیہ السلام خاندان نه دی، مفهوم داسې دی، خو چې زندګۍ کې دین نشته بالکل نو تر بالکل قیامت لعنتي شو کنه.